259 صحابه کرام د اسلام د لپاره په ټولو جنگونو کې شهید کیږي لیکن د رسول الله د عزت او د ناموس جګړه چې دا یو ډاکو په خلاف باندې میدان کارزار چې سجاو شوی دی الدا هغه ډاکو د لاسونو کټ کول د لپاره 1200 صحابه کرام قرباني ورکړي شهادتونه پېښ کړي د عهد اولو سرور کسانو د نبوت دعوه کړې وا رسول الله په عزت باندې ډاکا چبلې وا اولنی عهد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه توحید خاتمه کړې وا هغه منون کې قتل کړو ما ته سبق پرې خو دی چې څوک د ختم څوک د نبوت دعوه کوي څوک د هغه باندې ایمان راوړي دا خلک د رسول الله په عزت ډاکا کوي دغه خلک قتل کول دا وینه د زمکه صفا کول دا د مسلمانانو فریضه ده دا اسلامي فریضه ده دا مسلمانانو فرض دي دا د مسلمانانو دینی فریضه ده اخلاقی فریضه ده تر قیامت پورې به د هر مشتاق سره د هر مدعی نبوت سره د هر ډاکو سره مسلمانانو دغه کار کوي او انجام ترسره لیکن روسته دور کې لیکن تاسو وکتل اولنی عهد کې اسلامي ریاست په خپل توره باندې دغه خلکو خاتمه کوله روسته وخت کې چې کله علما د حکومتونو نه هغه بې دخل کړلی شو دلته آواز ولګېدو ویل علما د حکومت سره څه کار دی د ریاست سره څه کار دی د سیاست سره څه کار دی علما یې بې دخل لره هغه چاته حکومتونه په لاسونو کې بدلله چې هغه د اسلام نه زیات د مغرب وفادارو هغه د محمد رسول الله نه زیات د کفر د مشرانو تابعدارو په دې وجه هغه وخت چې کله خلکو وکتله مرزا غلام محمد قادیانی هغه انګریزانو راپورته کړلو هغه د نبوت دعوه وکړله علماو حالات کتله علما جوماتونو کې درسو هغوی په منبرونو باندې وو هغوی په محرابونو باندې وو هغوی په خپلو مدرسو کې وو هغوی په دا حالات کتل یو وخت هغه چې کله چا د نبوت دعوه کوله اسلامي ریاست د هغې کار په توره باندې تمام کوو بل وخت راغی علما د حکومت نه بې دخل کړلی شو حکومتونه هغه چاته به لاس ورکړی شو هغه د رسول الله وفادار نه وو هغه د اسلام سره وفادار نه وو هغه د قرآن سره وفادار نه وو هغه وخت کې ریاست دغسې خلکو ته تحفظ ورکول شروع کړله د مرزا غلام محمد قادیاني په شا باندې ودرېدله خبره دې حد ته ورسېدله تاسو تاریخ اورېدلی دی زمونږ ستاسو د پاکستان یو اسلامي ریاست دی په دې اسلامي ریاست کې لږ د 52 تحریک اوچتګاه لږ د 73 74 تحریک اوچتګاه شل ډېر زره ځوانانو شهادتونه پېښ کړله هغه وخت کې پورې زما او ستا د حکمرانانو په سمجھ کې دا مسله نه راتلله زما او ستا ځوانان هغه وسوځېدل هغې ته قبرونه نصیب نه شو هغه بېګور او بې کفن لاشونه هغه وسوځېدل قربان شولو هغه ځوانانو قربانۍ ورلرې سپین ږیرو قربانۍ ورلرې هغه زنانو قربانۍ ورلرې دنیا میاندې کونډې شولې دنیا میاندې بوړې شولې دنیا ماشومان هغه یتیمان کړلی شو دنیا ځوانانو قربانۍ ورلرې او قربانۍ دې حد ته رسېدلې وې یو ډاکټر صاحب خپل کتاب کې لیکي ویل کله چې د 52 تحریکو ماشاءالله وه ویل یو ریډ لایل هغه حکم شوی و څوک چې د دې نه مخکې راغله هغه قتل کوي هغه شهید کوي ویل زه د اسپتال سر ته موږ راختلي وو تماشه م کوله جلوس را روان دی هلته شوټ اډر شوی دی د رسول الله د ختم نبوت د عزت مسله ده ویل کله چې هغه لاین ته هغه لیکي ته د جلوس را ورسېدلو ویل یو ځوان را مخکې شو دا کلې پاک لره په سینه باندې په ګولۍ ولګېدو را ولوېدلو بل ځوان را مخکې شولو هغه هم ولګېدو شهید شولو لاین ولګېدو ځوانانو قرباني ورکول نن د اسمان هغه فرشتو هم تماشه کوله رسل به یې کوو هغه ځوانانو چې د رسول الله د ختم نبوت دپاره په یو اسلامي ریاست کې وینه ورکوله سینې ورکوله ډاکټر وایي ما چت پرېښودلو زه زر ایمرجنسي ته په منډه راغلله وه اولني دوه ځوانان چې قرباني ورکړې وه هغه دواړه په خپلو کې سکرونه وو او هغوی ستا زه واده کړی و قرباني یې پېښ